چې کوم مولا په ما باندې د دې خبرې فتوا لګی چې دا کفر دی اک مولا ته بل دا ټول نظم د قران نه ثابتوم کوم دل ثابت نکو چې څه سزا د غلی او زمای کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کا چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي یو څو اشعار دي هغه درته ډالۍ کومه وایي دوه د زړه او دوه د سر سترګې څلور دي چې پتا ور باندې نه ویني شمکور دي او دا فتوا د کوپر واخله کافر نه یم مولا ستا فکرونه نور او زما نور دي نو موجب زلمی صاحب ته زه یم چې ته خفه کېږه مه د دې خلکو د ستا سره بغض نشته دی بلکې د دې خلکو نه د نبي علیه صلات وسلام عشق نه برداشت کېږي د نبی علیه صلات وسلام محبت د دیونه نشي برداشت کېدی تقریبا چې ډیره موده وشوه چې داسې شاعري موږ چېرته اورېدلې نه په دغه شان شاعرانو پسې په داسې شعر او شاعري په داسې کلام پسې خو موږ تر اوسه پورې رنځېدو او دغه رنګ حاجي محمد امین باباجي صاحب فرمایي وایي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې انسان خو وي کافر سه مسلمان نه وي خاورې شه هغه سر او سترګې چې هزار کرته د خپل محبوب د درد خاورو نه قربان نه وي څرنګه چې د یعقوب علیه السلام سترګو ته د یوسف علیه السلام هغه لباس ورسید نو د یعقوب علیه السلام سترګې بنا شوې نو تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بنا شي دا جوړه شاعري ده او په دې باندې هر څوک نه پوهېږي په دې باندې دا پیړ پیړ عقلونو والا خلک په دې نه پوهېږي لهذا تحقیق پکار دی جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه چې نبی علیه صلات وسلام نوی خدای پاک زمانه د ما د سترګې واره په دې خو ما د خپل محبوب دیدار کو چې محبوب علیه السلام لاړ زما د سترګې نه دي پکار زما د سترګې واخله او د کوم علماو چې په د باندې د کوپر او د شرک ټاپه لګولې ده او د په کلام باندې پوه شوي نه دي نو د ټول نه اول خو دوی له پکار دي چې شاعري او جدا پند دی او پښتانه متل کوي وایي د چرګې د مالګې سره سویمه ده نو شعر او شاعري جدا پند دی او علم چې کوم دی نو دا جدا پند دی او لكل فن الرجال د هر یو فن لپاره خپل خپل رجال دي نو دغه علماو ته زما خواست دی چې تاسو سیاق سباق څه پیژنئ تاسو نظم او نثر څه پیژنئ تاسو سجع او قافیه څه پیژنئ تاسو بحر څه پیژنئ تاسو وزن څه پیژنئ دا د شعر او شاعري خپل یو بحر دی دا وی خپل یو فیلډ دی نو لہذا علماو له په غیر د هغې باندې ځان پوهې کولو نه د شرک او د کفر فتوا لګول دا ډېر یو ناجایز کار دی یو ناجایز عمل دی نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارکه دی صحیح حدیث دی چې کوم یو انسان یو مسلمان ته کافر وي او دی کافر نه و دا فتوا الټه په ده باندې ولګېد او دی په دې خپل قول باندې کافر شو ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي او بل د قیامت علامه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې خلق اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا اخر زمانه به نو خلق با خپل د ځان د پاره مشران جاهلان جوړ کړي جاهلان به ونیسي دغه جاهلانو نه به تپوسونه کوي او هغوی به ورله فتوې ورکوي نو دغه خلک په خپله باندې هم ګمراه دي او نور خلک هم ګمراه کړه نو من افتا بغیر علم فضلوا واضلوا هغه انسان چې هغه په خپل رای باندې فتوا ورکوي هغه د قرآن او حدیث نه خبر نه نو دی په خپله باندې هم ګمراه دی او بل لره هم ګمراه کوونکی دی نو موجب زلمي صاحب ته زه یم چې ته خفه کېږه مه د دې خلکو د ستا سره بغض نشته دی بلکې د دې خلکو نه د نبي علیه صلات وسلام عشق نه برداشت کېږي د نبی علیه صلات وسلام محبت د دیونه نشي برداشت کېدی دیو نبی علیه السلام د ځان په شان یو بشر ګڼي نبی علیه صلات وسلام له هغه مقام نه ورکوي کوم مقام چې ول الله ورکړی دی نو د دوی د هغې په حسد او د بغض د وجې نه چې څوک د نبی علیه صلات وسلام صفت زیات بیانوي دوی د هغوی سره هم بغض کوي خو لیکن ته هم دغه شان تقریبا چې ډېره موده وشوه چې داسې شاعري موږ چېرته اورېدلې نه په دغه شان شاعرانو پسې په داسې شعر او شاعري په داسې کلام پسې خو موږ تر اوسه پورې رنځېدو موږ چېرته داسې یو شاعر پیدا شوی چې د دغه د دې دنیا د دې رنګیناتو نه موږ لرې کړی او موږ ته دغه شان اشعار ویله چې هغه په حقیقي مینه باندې بنا وي نو موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو او موږ په دغه اشعارو باندې بالکل مطمئن یو ډېر د اسلام د قرآن او د حدیثو موافق اشعار دې ویلي دي او الله جل جلاله دې کامیاب کو دغه شان اشعار نور مخې ته چې کوم دی نو دغه شان اشعار راوړاندې کا چې دغه
نوجوان نسل ستا د دې اشعارو نه مستفید شي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت پیدا شي. نو دغه د غمجن محمد زمان صاحب یو څو اشعار دي هغه درته ډالۍ کومه. وایي دوه د زړه او دوه د سر سترګې سلور دي چې پتا ور باندې نه ویني شمکور دي او دا فتوه د کوپر واخله کافر نیما مولا ستا فکرونه نور او زما نور دي او امتحان د مینې دومره آسان نه دی دا پرچې په سر کې دار مینس کې د اور دي او عاشقان په حقیقت کې پټ کامیاب دي په ظاهره خود خلکو د پیغور دي او ستا د حسن عاشقان په شان د ستورو نشته باک لکه بلال د رنګ تور دي او د عمل سترګې ړندې وي د اکثرو واعظان کلی په کلی کور په کور دي او د یار لنډه لار راخایا چې ورزما ستا وعظونو ته چې ناست دي هغه نور دي او چې د زړه په اخلاص زید یار محفل ته هغه چا رامنې کړي بیا په زور دي. او دغه رنګ حاجی محمد امین باباجي سے فرمایي وای چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې انسان خو وي کافر سه مسلمان نه وي خاورې شه هغه سر او سترګې چې هزار کرته د خپل محبوب د درد خاورو نه قربان نه وي او څوک چې شیدا په دلبر نه وي محمد امینا داسې نا اهل دي ژوندې په دې جهان نه وي. نو موجب زلمی صاحب چې کوم اشعار ویلي دي د هغې یو مختصره خبره درته کوم هغه چې وایي چې مینه سترګو کې نظر دی مینه ځال نه یو اثر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کا چې د مینې جدا کیږي د یوې مینې د سترګو بنا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بنا شي. د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د مابین خپل دواړو کې د عشق او د محبت خبرې دي. د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام چې کله د یعقوب علیه السلام نه جدا شو نو یعقوب علیه السلام نه 40 کاله د دې دواړو په خپل منځ کې جدایي راغلې وه. یعقوب علیه السلام د سترګو نظر تللی و. قرآن کریم سورت یوسف کې دا واقعه ذکر ده او چې 40 کاله پس یوسف علیه السلام په مصر کې و او داغه لباس داغه کمیس هغه خپل رول ورکړ چې دا زما د پلار سترګو باندې کېده ویسا زما د پلار په سترګو کې به بینایي خدای پاک واپس راوړي. نو شفا ورکوونکی ذات الله دی خو د یوسف علیه السلام دا تش لباس په دې کې خدای پاک دومره یو برکت او تبرک ښودی دی چې دا به ول وسیله شي او دا به تبرک شي د دې په ذریعه باندې به خدای پاک زما د والد محترم زما د پلار د یعقوب علیه السلام په سترګو کې نظر راولي. نو څرنګه چې د یعقوب علیه السلام سترګو ته د یوسف علیه السلام هغه لباس ورسید نو د یعقوب علیه السلام سترګې بنا شوې نو تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بنا شي. چې یوسف علیه السلام جدا شو نو د یعقوب علیه السلام بنا سترګې نابینا شوې چې کله د یوسف علیه السلام لباس ورسید نو د یوې مینې د سترګو بنا سترګې نابینا شي او د تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بنا شي. نو د هغې ته اشاره ده بالکل دا قرآن دی او مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده چې بلال په تا مین شو دا ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شو دې کې لویه فلسفه ده. دا څومره جوور شعر دی خو که څوک دغه شعر ته وګوري چې د نبي علیه السلام دا حسن د نبي علیه السلام دلیل دی چې کله نبی علیه السلام د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو په مدینه منوره کې عبدالله بن سلام د یهودو غټ عالم دی چې راغی چې زه د نبی علیه السلام وګورم چې په تورات کې کوم صفات ذکر دي چې هغه په هغه صفاتو موصوف دی که نه دی. چې راغی وایي کته نور دلایل نه دي غوښتلي وایي عرفت ان هذا لیس بوجه کذاب وایي دا مخ چې کوم نوراني مخ او د حسن نه ډک او د جلوو نه ډک مخ مبارک چې دی دا د دروغجن مخ نشي کېدی. نو چې بلال پتا مین شو دا ستا حسن ستا دلیل دی دغه حدیث ته اشاره ده او په بلال چې ته مین شو دې کې لویه فلسفه ده. د نبی علیه السلام اعلی ضربي اعلی اخلاق بیانوي چې جوړی خالی راوړي چا د دې درباره نه ده. نبی علیه السلام به د ځانه دغه غریبانان صحابه کرام دا به نه شړل. په نبی علیه السلام کې تکبر نه و په نبی علیه السلام کې یو لوی وفا پرته وه په نبی علیه السلام کې یو لوی سادګي پرته وه سره د دې نه چې نبی علیه السلام فرمایي لو شئت لسارت معي جبال الذهب که زما خوښه وې د مکې دا غرونه به زما سره د سرو زرو زما سره به روان وو لیکن ما په خپله خوښه باندې فقر خوښ کړی دی. نو دا د نبی علیه السلام اعلی ضربي طرف ته اشاره ده او که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم
زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده. که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم. غمجن محمد زمان صاحب وایي دا فتوا د کفر واخله کافر نه یم. مولا ستا فکرونه نور او زما نور دي، ستا به جدا فکرونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه محبت د نبی علیہ السلام د آل مینه محبت چې بچا کې نه وي دا سړی خو کافر دی. چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي. داسې انسان خو وي کافر سه مسلمان نه وي. لا یؤمن احدکم، په تاسو کې کامل مؤمن نشي جوړېدی چې د خپل جان او مال او د خپل اولاد او د خپل اقرباو او د خپل ملګرو او د والدینو زیاته مینه زما سره نه. صحیح حدیث ته متفقون علیه حدیث ته. او حضرت امام شافعی رحمه الله هغه د اهل بیت سره ډیر زیاته مینه محبت کوله. چا په د رافضیت فتوا ولګوله چې ته رافضي شوی. امام شافعی سے ورته وایي ان کان حب علی ربزا فاعلم ایها الثقلان انی رافضی. که د اهل بیت او د علی سے محبت رافضیت وي نو ای پیریانو انسانان چې څومره یې ټول واورئ زه د نن نه پس رافضي ښیم. نو که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم. زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ دپاره کعبه ده. حضرت صاحب وایي چې کله مدینې منورې ته راشي نو حاجیانو ته مخاطب دی وایي حاجیو آو شهنشاه کا روضا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. چې کله حلیمیه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویوړو چې دا د ځان سره وړمه کفالت دپاره چې کله کعبې ته راوړ حجر اسود په خپله باندې د خپل ځای نه راووته او راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شونډې خپل کړې. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخه کعبه ده چې نبی علیہ السلام نه وي نه به دا کعبه و نه به دا مدینه وه. د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده. چې د نبی علیہ السلام سترګې نه وي نو بیا به څه کوي. عبدالله بن زید بن عبد ربی مشهور صحابي دی. هغه کم چې اذان هم د په وجه باندې د په خوب کې د اذان دا کلمات اوریدلی او بیا د د وجه نه اذان چې کم دی نو هغه شروع شوی دی. عبدالله بن زید بن عبد ربی په پټي کې دی، خپل کار کې مشغوله دی او زوی پسې راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات خبر ورته کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی دی. ادب المفرد کې امام بخاری صاحب دا حدیث نقل کړی دی او امام قسطلانی مواهب اللدنیه کې دا حدیث نقل کړی دی. عبدالله بن زید بن عبد ربی اللهم اذهب بصری حتى لا ارى بعد حبيبي احدا. یا العالمین زمانه او زما د سترګې واخله. ولی جانان سترګې چې نوی نه کعبه نه مدینه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوی خدای پاک زمانه د ما د سترګې واله په دې خو ما د خپل محبوب دیدار کو چې محبوب علیہ السلام لاړ زما د سترګې نه دی پکار زما د سترګې واخله. نو هغه په غزه باندې د سترګو نه محروم شو. خدای پاک داغه دعا قبول کړه. چا ورته وی چې ته خو خپنه وې نه زه په دې خوشاله دا سترګې چې نبی علیہ السلام نه ویني بل هیڅ څوک نه ویني. نو دا د مینې الفاظ دي، دا جوړه شاعري ده او په دې باندې هر څوک نه پوهېږي. په دې باندې دا پیړ عقلونو والا خلک په دې نه پوهېږي. لہذا تحقیق پکار دی. او مینه رب سره اسمان کې دو په دو مباحثه ده. نو زه به دا ووایم پکې چې زیادت به وکړم بیا د دې معافي او د هغه نه بخښنه غواړم چې مینه رب سره اسمان کې دو په دو مباحثه ده او د میزبان او د مهمان کې د قوسینو فاصله ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله عرش ته لاړ په قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا. نو مجيب زلمی سے تاسو ډیر ښکلی کلام ریکارډ کړی دی او د قرنګ موږ تاسو نه دا نور مخې ته مطالبه ده چې دغه شان صوفیانه کلام دغه شان د دین متعلق ریلیټډ کلام دا مونږ ته بار چې کوم دی نو مخې ته راوړه او زمونږ د نوجوان نسل ته دغه شان د اشعارو ضرورت دی چې دوی په دې باندې موټیویټ شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه محبت په دوی کې راشي. الله جل جلاله دې کامیاب او کامران